الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما معزز سامعين، یقینا ټایم ډیر مختصر دی، د درې خبرې ستاسو خدمت کې عرض کوم. تاسو ډیر وخت نه انتظار وکړو، خو اصل په دې پروګرام ته موږ تاسو که سوچ وکړو چې دا انسان ډیر سعادت والا دی او ډیر خوش قسمت دی. نن سبا په دې پرفتن زمانه کې او د فساد او د بے حیايي په زمانه کې د واده په موقع باندې چې کوم دی د الله نوم یادول او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم اخیستل یقینا دا ډېر ګران کار دی. زموږ په دې پښتنو خو چې کله واده راشي نو په ښځو په نارینهو باندې پیریان راشي. ښځې مې یو طرف ته وتي چې په کومه لاړې او په کومه رالي، سړي کوم طرف ته، څوک بازارونو کې، څوک په کوڅو کې، څوک چېرته، چا په کمره کې ډي جے لګولې، چا چېرته ډي جے لګولې. خو یقینا د زبیر صاحب دې سوچ ته موږ سلام کوو او د دې ملګرتیا پکار ده چې داسې د واده په موقع باندې مثال ناتخواني پروګرام برابرول. یقینا د سوچونه خو ډېر لوی خو ما ورته ویلې چې دا ستا د واده پروګرام دی، دې کې ډېر پروګرام داسې ناتخواني اسینه ډېر لرې لرې ځای نه میلمانه راځي. خو به هر حال ما ورته زه ستا د شوق مطابق به موږ مختصر شان پروګرام وکړو او الله تعالی دې ستاسو عزت وکړي. تاسو هم خاموشي سره واورېدل. محترمو، یقینا موږ او تاسو له پکار دي چې دې واده نه موږ سبق زده کړو. ګورې دا پاتې دنیا د محترمو فانی دنیا ده. یو ورځ داسې و چې د حضرت فاطمه رضی الله عنها نکاح وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور باندې تشریف فرماوه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ابوبکر صدیق صاحب د نکاح پیغام راولېږله چې ستا د لور سره زه نکاح تړم، خو هغه ولې اجازت ورنه کړه. بیا عمر فاروق صاحب د نکاح پیغام راوړله، خو بیا هم هغه اجازت ورنه کړه. کله چې حضرت علی رضی الله عنه د نکاح پیغام راوړو او د حضرت علی صاحب عمر هغه 22 سال عمر یو، 22 کال عمر یو، او د بیبي فاطمه رضی الله عنها عمر 15 کال و. پیغمبر علیه السلام دا درته یو مختصر شان د واده هغه د سنتو مطابق طریقه خیمه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی صاحب ته ویل بالکل زما رضا ده او زما د لور هم رضا ده، تا سره د هغې نکاح کومه. نو دوه درې زنانې ورسره کړې. حضرت علی صاحب ته ویل ته کور ته لاړ شه، ته د روټۍ انتظام وکړه او زه به دا ناوې تاسو ته کور ته درولېږم. نو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمه ورسره یو خادمه دوی کړلې او د حضرت علی صاحب کور ته یې وړله او هلته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپل لاړلې او نکاح ولا وتړله او یو معمولی شان مهر ولا مقرر کړه او څه خوراک څښاک انتظام یې وکړه. دا خاص او عوام خواص خلک راوغوښتل. نو محترمو، دا هغه د نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېره باحیا زنانه چې کومه وه او هغه زنانه چې د جنت د زنانو سرداره وه، د هغې د نکاح پروګرام دومره ساده پیغمبر علیه السلام کړی دی. حق خو دا و چې د پیغمبر علیه السلام د لور واده و چې ټوله دنیا یې ړانګولې وې او ټوله دنیا ته پیغام ورکړی وی چې واده ته ګرندې پکار دی. خو نه محترمو، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام موږ ته دومره مزیدار سبق پرېښی دی چې واده کوئ بالکل ساده واده کوئ، مه پکې تکلفات کوئ. محترمو، یو خبره عرض کوم، بیا خبره راغونډوم. ګوري زموږ علماو فرمایي د لږې شان مزې دپاره چېرته ګناه مه کوه، ځکه هغه مزه به ختمه شي خو دا ګناه ستا نه ختمېږي. دا فرشتې ستا په کتابونو کې لیکلې ده، د قیامت په ورځ به تا سره د دې حساب کتاب کېږي. دا څومره مال چې الله درکړی د دې حساب تا سره کېږي، دا ځواني الله درکړې د دې حساب به تا سره کېږي. نو د لږ شان خوند دپاره محترمو، دا واده خو په موږ باندې راشي دا څومره ورځې وي، یو 2 ورځې وي، 3 ورځې وي، که ډېر زیات شي یو هفته واده وي. خو که په دې کې سړی ډول سورنا داسې ګانې بجانې دا شیزونه وکړي نو په خپل هم ځان ګناهګار کړي، بې حیایي هم ترېنه وشي. هغه کور باندې چې کوم دی، په کوم کور کې چې یو ډنګ ټکور وشي 40 ورځې په هغه کور باندې لعنت راورېږي محترمو، او هغه کور ته د رحمت فرشتې بیا نه ځي. نو محترمو، د دې دغه
طریقې کار ته او د دې مثال په دې واده کې د ناتخوانۍ او د علماو راوستل یقینا د دې پروګرام ته زموږ سلام دی او تاسو محترمو خدمت کې گزارش دی دغه رنګ خلکو ملګرتیا کوي پوری پاتې دنیا د محترمو سبا به هیڅ پته نه لګي دې ځای نه چې موږ بار وځو د ژوندي به کور ته ځو که نه مړه به ځو د دې پته نه لګي محترمو د 3 ورځو خوشحالۍ لپاره خپل واده مه خرابوئ زموږ د ښځې نن سبا بې حیا شولې دومره بې شرمي روانه ده د پلار چې کوم دی لور خپله خبره نه مني ښځې خبره نه مني محترمو هغه همدغه ده چې موږ د بې حیایۍ د بې شرمۍ هغه اسباب برابر کړي دي نو الله تعالی د دې په دې پروګرام کې خوشحالي واچوي او الله تعالی د دې دا نوی ژوند ډېر خیر او د برکت والا وګرځي درود شریف وایي دعا به کوو هغې پسې به